د ربیع الاول د میاشتې ډېره زیاته زبردست وظیفه ده. تاسو ته کلم ټایم میلاو شو په دې میاشت کې دا وظیفه تاسو لازمن وکئ. یاد ساتئ محترمو که یو انسان داسې وي چې د هغه حاجت وي الله پاک به پوره کوي وله. د یو انسان د رزق مسله وي الله پاک وله رزق دا پوره کوي بېسیاره به الله پاک وله ورکړي. د انسان نوکري په کار وي دغه رنګې د انسان مال و دولت په کار وي د چا کور په کار وي ګاډی په کار وي انشاءالله العزیز محترمو د چا کو عزت په کار وي د چا کو لوړ مقام په کار وي د چا کو نوکري کې تبادله په کار وي او دغه رنګې ښه پوسټ وله په کار وي نو هغوی له په کار ده چې دا وظیفه دې په دې میاشت کې یو ځل لازمن وکړي انشاءالله العزیز الله پاک بوله ډېر زیات خیر و برکت ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې د هغه په آل باندې په صحابه کرام باندې الله پاک دې تاسو ټول ډیر زیات خوشاله کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو بخښنه او مغفرت وکړي. دغه رنګې الله پاک دې زمونږ او ستاسو په کورونو کې د خیر او د رحمت فرښتې دا وګرځوي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټولو د زړونو ارمانونه دا پوره کړي. ستاسو څومره خواهشات دي څومره تمناګانې دي الله پاک دې دا په احسن او په ښکلې طریقې سره دا پوره کړي. محترم نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا د ربیع الاول د میاشتې حوالې سره ده. په دې میاشت کې یاد ساتئ چې ډېر ناشنا انقلابات دا په دې پوره جهان او کائنات کې راغلي دي. نو کم سړی چې په دې میاشت کې دا وظیفه کوي نو الله پاک به د انسان نه ډېر زیات بهترین خیر او برکت دا ورکړي. یاد ساتئ محترمو د دې میاشتې نوم دی ربیع الاول. په دې میاشت کې دواړو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه و آله وسلم دې دنیا ته راغلی و. محترم پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته راغلی په دنیا کې ناشنا انقلابات راغله او دغه رنګې ربیع ویلی کېږي فصل ته ربیع ویلی کېږي باغ و بهار ته. په دې میاشت کې په دې امت باندې الله پاک ډېر زیات باغ و بهار او ډېر زیات خیر و برکت دا پکې الله پاک نازل کړو. دغه رنګې د مدینې منورې چې کوم نوم و دا یثرب و دا پکې محترمو دا بدل شو. د یثرب معنی و د غمونو هار اوس مدینې منورې نوم سره مدینه شهر ښار ورته ویلی کېږي. دغه رنګې په دنیا کې ډېر زیات انقلابات راغله. څومره چې کفر محترمو دا ختم شو اسلام محترمو دا غالبه شو مسلمانان سیوا شو کافران دا ختم شو. دغه رنګې د قرآن مجید کوم نزول دی دا مخکې دنیا کې نه و. نبی علیہ السلام دنیا ته راغلی انقلاب راغلی قرآن دنیا ته راغلی زمونږ استاسو په خولو باندې زمونږ استاسو په ژبه باندې د قرآن مجید تلاوت دا شروع کېږي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم راغلی دنیا کې انقلاب راغلی الله وایي زم په دې پیغمبر درود وایم تاسو هم پرې وایئ. درود شریف په پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم منګه ځکه وایو چې الله پاک په محترم وایي. الله پاک موږ د اډر راکړي د ایمان والو تاسو درود شریف په پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې وایي. یو قسم له په دې میاشت کې ډېر زیات انقلابات محترمو دا شوي دي. که تاسو غواړئ چې الله پاک دې تاسو ډېر زیات مال او دولت درکړي ربیع الاول پر میاشت کې دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو ډېر زیات خیر و برکت درکړي. که تاسو را غواړئ چې الله پاک دې ستاسو رزق دا پراخه کړي او بې انتها دې کړي او خلکو له دې بېسیاره ورکړي په خپله بېسیاره لګې هر څیز تاته مهیا وي په دې میاشت کې دا وظیفه وکړه انشاءالله العزیز الله پاک به تعالی هر قسمه سهولیت درکړي. که ته دا وایې چې الله پاک دې ماله لوړ مقام راکړي الله پاک دې ماله نوکري راکړي ربیع الاول پر میاشت کې دا وظیفه وکړه انشاءالله العزیز الله پاک به تعالی ډېر زیات خیر درکړي. که ته دا وایې چې زما تنخوا دې چې واشي او ښه ډېره زیاته دې شي په دې میاشت کې محترمو دا یو څو کارونه وکړه انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو په سیلر کې ډېر زیات برکت واچوي او دا به سیوا کړي. محترمو که ستاسو کور په کار دی دغه رنګې ستاسو کو ګاډی په کار دی چې څومره حساب کتاب ستاسو په کار وي په دې میاشت کې دا وظیفه ډېره لازمي ده.
او یقین وکړئ ډېرو خلکو محترم په دې وظیفې باندې تجربې وکړلې او ډېرو زیاتو خلکو دا وظیفه وکړله نو صرف تاسو په دې میاشت کې محترمو دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز بیا تماشه کوئ چې الله پاک څنګه زمونږ استازو حالات دا محترمه بدلوي الله پاک نه دعا وکړو پروردګاره زمونږ حالات دا برابر کړي حالات زمونږ بهتر کړي د نورو مسلمانانو حالات هم بهتر کړي محترمو چې څومره زمونږ په وظیفه کې جان وي څومره زمونږ وظیفه کې یقین وي انشاءالله الله پاک به زمونږ استاسو ضرور محترمو دا اوري کله موږ وظیفه کوو خبره مو سره کوو کله موږ وظیفه کوو خو دغې وظیفه کې محترمو زمونږ توجه دهان نه وي یقین زمونږ نه وي الله پاک ځکه محترمو فیصلې نازلې نه پخوا به د قرآن مجید یو آیت برکت هودو نن موږ سره ټول قرآن شته او برکت نه ځکه نه چې زمونږ به هغه یقین نشته دی الله پاک دې زمونږ استاسو ټولو یقین محترمو دا پیدا کړي چې زمونږ یقین برابر شو انشاءالله العزیز هر یو کار دا محترم ته آسان شي نو عزت دپاره دا وظیفه کولی شي د شهرت دپاره کولی شي ماشوم دی که ښځه ده که جنۍ ده دغه رنګې سړی دی هر څوک عزت غواړي هر سړی شهرت غواړي محترمو د عزت او د شهرت دپاره دا وظیفه ډېره زیاته پاورفل ده او دغه رنګې الله پاک به تا باندې خصوصي رحم وکړي نن چې کومه زموږ وظیفه ده د هغې محترمو دوه شقه دي دوه حصې دي یوه حصه درود شریف ده چې کوم سړی درود پاک روزانه 1100 پیرې په پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې وایي صلی الله علیه و علی آله وسلم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم 1100 پیرې 1100 مرتبه درود شریف دا کوم سړی روزانه وایي او ورسره د آیات مبارکه وایي تاسو ته سکرین باندې ښکاري دغه آیت وایي محترمو یاد ساتئ چې داسې الله پاک به انسان له صبر کې که نه انسان په وهم او ګمان کې به نه وي انسان به حیرانه وي چې دلته مې وظیفه وکړله هلته ما د څیز میلاو شو دومره ان پن کې الله پاک د انسان ضروریات دا پوره کوي الله پاک د انسان حاجات دا پوره کوي څونه مشکلات د الله پاک ختموي یاد ساتئ محترمو کم سړی یو پیره درود شریف وایي الله پاک 10 پیرې د رحمت په نظر د انسان ته ګوري نو که موږ 1100 پیرې درود شریف وویلې نو څونه د رحمت په نظر به الله پاک موږ تاسو ته ګوري بې انتها الله پاک موږ تاسو باندې رحم کوي او دغه رنګې کم سړی درود شریف وایي فرمایي الله پاک بوله 10 ګناهونه معاف کړي 10 درجې به دا محترم په جنت کې دا اوچته کړي نو یاد ساتئ چې نن چې کومه وظیفه ده ډېره اهمه ده او ډېره پاورفل وظیفه ده نو کوشش وکړئ چې دا وظیفه په خپله مو وکړئ ملګرو سره هم شریکه کړئ خویندو سره ورونو سره هم شریکه کړئ داسې قسم له وظایف په اکثر څوک نه ګوري تاسو وکتله هغه کسان چې هغوی ناخبره دي هغوی ته محترمو دا وښایئ چې په دې باندې هغوی عمل وکړي او د هغې ژوند دا ښایسته شي الله پاک دې زموږ ستاسو دنیا او آخرت دا ښایسته کړي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته